تکبیرات تشریق دا څنګه دي؟ دا به تر کمې پورې جاري وي، یعنی کله به شروع کیږي او تر کمې پورې به دا جاري وي او دا په چا باندې ویل واجب دي او که چېرته دا د چا نه هیر شي نو بیا به څه کوي؟ مسلمانانو ورونو په دې ویډیو کې به انشاءالله مختصر د تکبیرات تشریق متعلق یو څو خبرې کوو. ویډیو مکمل وګورئ، تر اخره پورې وګورئ او د ثواب په نیت نور مسلمانانو سره ضرور شیر کړئ. تکبیرات تشریق دا به انشاءالله شروع کیږي د منګل د ورځې نه واخله، د منګل ورځې د سحر نه واخله تر د هفتې ورځې مازدیګره پورې، یعنی د 9 ذی الحجې د سحر نه واخله تر 14 ذی الحجې مازدیګره پورې به دا تکبیرات جاری وي د هر مونځ نه پس. بیا دا تکبیرات په چا باندې واجب دي؟ دا تکبیرات واجب دي په هر نارینه او زنانه باندې چې هغې مونځ کوي. په چا باندې چې مونځ فرض دی دا تکبیرات په هغه کس باندې واجب دي، هغه که زنانه وي او که هغه سړی وي، که هغه مقیم وي که هغه مسافر وي، هغه که هر څوک وي خو دغه تکبیرات په هغې باندې به واجب وي. او ورسره دا به څنګه وایي؟ دا به وایي داسې چې د هر فرض مون نه پس به دا یو پیره ویل کېږي. سنت طریقه دا چې یو پیره به وایي او سړي چې دي دا به معمولي په اوچت اواز باندې وایي او ښځې به په آهسته یعنی په ټیټ اواز سره وایي او سړي به یو پیره وایي په اوچت اواز سره. او که دا چېرته د چا نه هیر شو نو بیا به څه کوي؟ نو طریقه داسې ده چې اوس مثال تا مونځ وکړو، د مونځ نه پس دا ویل پکار دي، فوراً بعد د مونځ نه پس دا ویل پکار دي. تا نه دا هیر شو نو که چېرته ته ناست یې په خپل ځي باندې د مونځ نه بهر تا کم کار نه دی کړی، مثال سلام دې واړولو ته خپل ذکر اذکار کې مشغول او تا تکبیرات هیر شو، وروستو تا ته رایاد شو چې ما نه تکبیرات هیر دي نو ته تکبیرات ویلی شي. خو که چېرته تا مونځ وکړو د مونځ نه بعد ډایرکټ تا یا خوراک شروع کړو یا دې اودس مات کو یا دې نور داسې خبرې اترې دنیاوي وکړي یا راپاسې دې ځای دې بدل کو نو بیا به تکبیرات خو نه وی خو د دې په ځای به استغفار کوې، ځکه دا واجب دي. نو کوشش کوئ چې دغه تکبیرات به انشاءالله سبا نه شروع کیږي، خصوصا ورسره د منځونو پابندي کوئ، د جمع سره د منځ پابندي کوئ، زنانه دې په خپل کور کې د منځ په خپل وخت د ادا کولو کوشش کوئ او دغه تکبیرات دې وایي. تکبیرات که چاته یاد نه وي خو زه تاسو وایم که چاته یاد وي بس لاښه خبره ده. تکبیرات داسې دي چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا جی دی تکبیرات تشریق. نو کوشش کوئ مسلمانانو ورونو چې د دې پابندي وکړئ او الله رب العزت دې وکړي چې موږ ته په دې باندې عمل نصیب شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.